رحیم ملګرو اقرار احمد یم پېښور یونیورسټي کې موجود یم. د زنې خندا په شا باندې ډېر زیات درد وي. اسامه سره ناست یم، وختي زموږ ملګري مراد ته انټرویو ورکولو، نو هره خبره یې کومه خبره وی چې کوله لږ لږ په موسکا کېدلو، نو د ځینې موسکا په شا او د ځینې خندا په شا باندې ډېر د غمونو یو سمندر وي په شا باندې. چېرته چې زه ناست یم، د ملګرو ما سره چې کوم په څنګ کې دی دا اسامه دی. معذوري د الله د طرفه وي، خو بیا یو د معذوري باوجود هم انسان د ژوند سره جنګ کوي او په ژوند کې کامیابي حاصلوي. دا ډېر کم کېږي. اکثر معذوره موږ ګورو کله چې معذوري ورته مخې ته راشي نو هغه د ژوند اټکل بیا نه کوي، هغه بیا ډساپوینټډ شي، زړه وهي. خو ډېر زیات داسې لکه دا موږ سره یو موټیویشن دی چې دا بېشکه معذوره دی، سترګو نظر ختم دی، نه لګي، خو د ژوند هغه څښل کوي، تعلیم حاصلوي، د وطن له څه کول غواړي، ژوند تېرول غواړي او ژوند په ښه طریقې سره تېرولو. ډېره زیاته مننه اسامه د وخت راکولو. اسامه ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. ها د دې نیمګړي ژوند یا د پوره ژوند کیسه څه ده؟ جناب زه مخکې نوبل سټوډنټ وم د انجینرینګ والا، او ډینګي چې کومه وبا راغلی و هغې کې بس ډاکټرانو ما باندې ایلیګل تجربات وغیره وکړو، نو هغې کې زما سترګې ضایع شولې او بس بیا یو 3 کاله ما تعلیم نه و کړی. بیا بس سټوډنټانو او خپلې فیملی او ټیچرانو موټیویټ کړم الحمدلله. او د عبدالوهاب صاحب دی او جبیل صاحب دی چې کوم فی ماډل سکول والا دی بس زه بیا موټیویټ کړم او دی سره ما داخله واغېسته. فرست ایئر سیکنډ ایئر مې د هغې په سپورټ هغه ځای نه وکړو او هلته کې هغې زه ډېر موټیویټ کړم. اوس مې الحمدلله بس دې ځای کې خپل کیریر پرسویشن شروع کړی. هغه شپه هغه ټایم هغه ورځ ته یاد ده چې کله یې سترګې وغړولې؟ بالکل راته یاد دی. ژوند مومن بدل شو. بالکل هغه کیسه راته یاد ده. ما لیکلم ده ما لیکلم ده او ما پوسټ کړم ده. دا داغ دې په زړه جوړ شوی. بالکل دا وران شي یوه مشکله ده. ځینې خبرې داسې وي چې هغه هېرېږي خو لږه هېرولې نه وي پکار. ښه راځم مخکې راځم دغه یو څو ملګرو سوالونه د زه دغه سخت کوېسچن یم ته ځکه کوو کله چې دا تاسو ته معلومه شي چې د ژوند د څومره تورو تیارو نه پس راوتلی رڼا په طرف باندې. ها اسامه دا راته ووایه چې تعلیم هلې ځلې اکثر چې معذوري مخې ته راشي نو هغه د ژوند بیا ژوند کول یا روزګار کول یا تعلیم حاصلول ډېر زیات ګرانه شي. دغه هر څه دې څنګه روان کړي؟ الحمدلله